آیت نمبر 7. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. فمخش آیت مبارکه الله رب العالمین د حدیبیه په مقام باندې چې کومه معاهده کړې وه او په هغې شی د مسلمانو د طرف ته پوره چې کوم کمزوري شرایط لګېدلي چې په هغې باندې مسلمان ډېر انتهایي خفه او پریشانه وي. والله رب العالمین به هغې ته فتح مبین ویل چې تاسې ته یوه لویه فتحه الله رب العالمین دیر کړله، جوته فتح الله رب العالمین دیر کړله او د هغې فواید الله رب العالمین ورته وشل چې د په وجه باندې الله رب العالمین په تاسې باندې خپل نعمتونه مکمل کړل او الله رب العالمین صراط مستقیم تاسې ته درک، الله رب العالمین خپل تایید د تاسې سره وکړو، الله رب العالمین مؤمنین زړه ته یو قسم تسلی او اطمینان او ثابت قدمی ورکړله والله رب العالمین د مسلمان په ایمان شي اضافه وکړله. نو دا مختلفې فائدې وي او بیا الله رب العالمین په دې شي چې کوم نره مسلمانې ته حکمتونه وي هغه یو بیا وروسته الله رب العالمین ته شي یعنی په هغې شي چې کوم غټ شرط و چې د مسلمانې دپاره ډېر انتهایي د تکلیف سبب و دغه و چې د مسلمانې د طرف نه کفرې ته سیک لوډ شي د مدینې نه بیا یې کفر واپس کوي نه د دې پابند وي دی نه او که چیرې د مکې د خلکې نه مسلمانې سره سیک میلاو شل مسلمان شله نو د مدینه خلک یعنی مسلمان وي د دې پابند وي چې دی مکې ته واپس کوي مسلمان وي دی بیا واپس کوي مکې ته. نو دا یو شرط دی د پوره ډېر انتهایی د تکلیف سبب د مسلمان د پوره الله رب العالمین هغه سبب شي چې هغه ډېر د مسلمان د پوره د تکلیف سبب و په هغې شي داسې خیر وچو چې اول دغه شرط ختمولو د پوره دی رغلل مکې مشرکین پیغمبر علیه السلام ته سولو چې بس د شرط میش در ختم ده خپل مسلمان چې کوم مسلمان شوي دي په مکې شي نوي کسان او یا کسان د ځان تر وړه چې تو سره او میشته د لیارې نه باندی بیا نره چې کوم شرایط وي او په هغې شي یو شرط دغه و چې معاهده دا ده چې لسې کلې رسوي جنګ بندي وي جنګ وي نه کېږي. نو د هغې نه بعد 2 کلې بعد دې معاهدې خلاف ورزي وکړله په هغې شرطې شي یو شرط دغه و چې د دغې 2 قوتې سره یعنی د مسلمانو یو قوت جوړ شو چې یو سیک کیمه قبیله د مسلمانې سره درېږي هغې ته اجازت ته مسلمانې سره ودرېږي او چې کیمه د مکې مشرکینې سره درېږي د مکې مشرکینې سره هغې ته اجازت ته بنو بکر چې کیمه وه د مکې مشرکینې سره حلیف جوړه شوه او بنو خزاع د مسلمانې سره بنو بکر خلک ولګېدل په بنو خزاع باندې په حرم شریف شه حمله وکړله او مکې مشرکین مدد وکړه. نو دا معاهده د دې طرف نه متشلله او بیا الله رب العالمین د مکې د فتح یو سبب جوړ کړ چې د مسلمان غلبه به کیمه روغله نو د دغشي د وجه نه روغله د معاهده که نو شوې نو دا ټولې خبرې وسرنګې ثابتېدل الله رب العالمین مسلمان ته یو حکمت شي چې د الله او د رسول حکم ګوره مني د الله او د رسول حکم منل چې دا فائدې دي. نن الله تعالی فرمي انا ارسلناک یقینا میزر لغله پیغمبر ته شاهدن گوی ورکوین کا مر لغله او دا گوی د پیغمبر علیه السلام په 3 قسمه دو یو قولی شهادت ته په ژبه باندې د پیغمبر علیه السلام گوی ده یو عملی شهادت ته په خپل عمل سره پیغمبر علیه السلام چې کوم شهادت کړه ده و یو اخروی شهادت ته په ورځ د قیامت پیغمبر علیه السلام کوي. پیغمبر علیه السلام قولی شهادت دغه ده چې پیغمبر علیه السلام دنیا ته د حق خبره وشله چې د الله رب العالمین نه ما سوا بل معبود نشته انبیاء کرام ټول په حق باندې دي د الله رب العالمین نورانی مخلوق فرشتي دي جنت او جهنم دا شته دي آخرت شته دا ټول خبره
کچا منلې او کچا نه منلې. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دنیا ته د خبره وشله چې څه قسم مخالفت او په مکه کې 14 کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې مخالفت شې تیر کړل. خو ګوره په خپل خبره نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام رسته شو نه دا قولی شهادت و دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په زبان سره د خبره ټول دنیا ته ورسوله. د الله رب العالمین د رښتینه دین خلق ته ورسو. بیا عملی شهادت چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د کیم شي دعوت خلق ته په ژبه باندې ورکو، په خپل عمل سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ثابتو چې د الله تعالی توحید د الله په توحید باندې په خپل باندې صرف نبی مهربان صلی الله علیه وسلم نه ټول انبیاء کرام د توحید د پر سمره تکلیفینه پتر شوې دي. بیا د هغه بعد د انبیاء کرام رسالت د سمره خبره په دې باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عملی شهادت په دنیا کې په عمل سره ثابت کړی چې عقیده دغه د اخلاق دغه د تهذیب دغه د ثقافت دغه د و د کامیابی ژوندۍ دغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل عمل سره دا گواہی کړی ده. دا عملی شهادت ده. او بل اخروی شهادت ده پورز د قیامت والله رب العالمین پټول انبیاء پټول امت باندې شهادت کوي سیکوي کوي امت محمدی صلی الله علیه وسلم او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې ټول خلک باندې گواہی. ځکه په یو موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته فرمی وی چې مت الله رب العالمین فرمی چې ته د قرآن وروا د تلاوت ته. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ پسترګه شیش کې روغله وی جړل وی چې الله رب العالمین زت ته کړی چې د مو تلاوت زت ته تلاوت وکړو. وی چې عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ تلاوت شریک تلاوت کوي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ویجو تنو لدا متوجه ده یعنی د سورۃ النساء تلاوت عبد الله ابن مسعود شریک کړه دا. خو چې کله په دې آیت باندې راوي فکیف اذا جئنا من كل امه بشهید وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، په واه باندې وسه حالت وي چې کله میجر تاګو کې په تو سره پیغمبر په گواہی دی پر پورز د قیامت چې ته گواہی کوي او بیا ته په ټوله امت باندې په خپل امت باندې گواه جوړیږي. چې کله د آیت تروغی عبد الله ابن مسعود چې بس نه بس کزنه شو برداشت کوله. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سترګې مبارکې نه اشک راونی دي یعنی دا هغه ورځ دو چې په دا ورځ وي ز شهادت کوي. نو دا تشایدا د اخروی شهادت ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قولی شهادت کړه عملی شهادت یې کړه او اخروی شهادت وا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کوي. نو د دې وجنه ان ارسلناک یقینا مستر لرله شاهدن گواہی ور کوین کا گواہی کوین کا و مبشرا خوشخبری ور کوین کا مسلمان ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سمره خوش خبری ورکړي چې د الله رب العالمین رضا او جنتینا دي د الله رب العالمین دیدار د په جنت شدا مبشرات دي د خوش خبری دي و نذیرا و ډراوین کې د ګناګورو د کافر د پر چې د الله عذابینه به سخت دي جهنم د تکلیفینه دي لتؤمنوا بالله د سجده پر چې تاسو ایمان وروړي په الله باندې او رسوله او د الله پر رسول باندې وتعذروه و تاسو د پیغمبر تایید کی مدد کی و توکروه و عزت یو کی تعظیم یو کی و تسبحوه و تاسو تسبیح بیان کی د الله رب العالمین بکرته و اصیلا وګاو سبو. نو په دې مفسرین فرمایي چې د تعذروه و توکروه چې کوم ضمیرین دي د پیغمبر ته راځي دي چې نصرت و مدد و تعظیم و ادب دوی د چای دوی د پیغمبر وي او تسبیح وی د چا کوي د الله وی کوي. خو ځنه مفسرین فرمایي چې ناس کرینا د سنوي چې دا شی په یو آیه په یو یغه باندې د ضمیرین روغلی وي او څه د کرینا او دلیل نه وي. نو په دې شوی ته مرجع چې کیما دوی یعنی رجوع چې کوي دغه یغه د ضمائر دا وی صرف یو تا کوي. نو په دې شی د مفسرین بیا فرمایي چې تعذروه مدد د الله د دینو کې او توکرو د الله ته وچ راځي دي ټول پیغمبر ته نه الله تعالی دې بیا معنا صحیح کړي وتعذروه د الله رب العالمین نصرت د الله تعالی نصرت څه شي د الله مدد الله تعالی مدد ضرورت نشته خو د الله د دین مدد کچری د الله د دین مدد کوي په بل ش الله تعالی فرمایي چې ان تنصر الله ينصركم کچری تاسو د الله مدد کوي الله وي د تاسو د الله مدد څه مقصد د الله د دین مدد کوي الله تعالی وي د تاسو مدد وکړي. نو دا معنا وتوکروه د الله تعالی تعظیم د الله تعالی تعظیم هوشتل کسرنګ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تعظیم او ادب دي تاسو د الله رب العالمین تعظیم ده وتسبحوا والتسبيح چې کیم د الله کوي بکرته او اصیلا وګاو سبو. نو معنا وې ده ان الذين يبايعونك یقینا آکسون چې سیک بیعت کوي د تو سره انما يبايعون الله د دې بیعت د چا سره ده د الله سره ده یعنی دا خو پیغمبر
خو د پیغمبر سره بیعت د په حقیقت چې د الله سره بیعت د ځکه چې پیغمبر سیکته دا د الله د طرف نه نماینده ده نو د پیغمبر اطاعت یا د پیغمبر یغه بیعت د الله بیعت ده په بل ان شاء الله فرمای من یطع الرسول فقد اطاع الله چا چې د رسول اطاعت کو د حقیقت چې د الله اطاعت ید الله د صلح حدیبیه چې کیما د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ د حدیبیه په میدان باندې چې دی نوستي او حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مکه خلک د پرورلو چې تو د دې سره خبره وکړه چې میش ګوره دغه ته نه رغلی جګړه ته نه رغلی میش د الله د کیر ته رغلی او د الله د کیر زیارت کوي عمره د پر رغلی بس صرف عمره کوي بیا واپس میرا سره خو د قرباني زناور دي و تیر دي صرف سره نه رو وصلت شایمین دی رول دي میش جنگ د پر نه میش د احرام په حالت شروع غلی نو میش ته اجازه ورو کی چې میشو عمره وکي نو په مکه خلک حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ته ویل چې ته عمره وکا او د صحابه کرامو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د عمره اجازه نشته حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ته فرمی چې سپر پیغمبر چې یغنی کړي عمره نه کړي دمر پر زیا عمره نه کو اغه انکار وکړ نو په دغه وخت باندې د لږ کی وخت تر په مکه شه تام شو سه وخت چې مکه ته اطلاع ورسېده چې حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مکه خلک شهید کړه ده نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په اس رصدی سره دا کول چې سمر رصدی د طرف نه مزاحمت کېده کله لیارې ورته بند کوا کله کسون روشا کله د شپې په دی باندې 50 کسون حمله کوا کله اتیا کسون د سبب المنزشه حمله وکوا او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جنگ ته نوبت نه وروست چې د جنگ خبره رونه شي چې په خلک شمیدا تاثر رون نشي چې دینه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مدینه نه مکه ته چیرته د جنگ دی پره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ټوله حالت شي معافي ورته کوله خو چې کله دا حالت رول چې د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ د شهادت خبره شله او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام دی ویول لول د جمع کړل او په هغه اونې لون د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیعت سره کو چې سرنګ میجو تو سوي د عثمان غنی بدل او خلی کنه او خلی سویر لا سوا صحابه کرام ټول بیعت سره وکړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل لوس ورته ایشاده او یو صحابیر سی وعده کوي بیعت معنا وعده کوي وعده په سر باندې ده ځنه مفسرین فرمي چې دا بیعت علی الموت چې میجه مرګ د پر تیاری وزنه وی چې میجه د بیعت دغه د پرو چې میجه دشمن نه ترپېژ نه دشمن ته ثابت قدمی په میدان چې څه قسم حالات وي دا ډېر مشکل حالت دي چې صحابه کرام سره وصله نشته صرف تیر دي او پردي زوی باندې پروت دي یعنی مدینه نه خو دي ډېر کافي فاصله شي دي او خپل وطن ته تروري او دوزي شي دي بدل او خلی دا مقصد څه شي دا چې خپل زونینه په دې باندې ختمای نو دا د صحابه کرام په دوزي شي د بیعت نو دا بیعت طرف ته پیغمبر علیه السلام الله رب العالمین اشاره کوي چې ان الذين یقینا اکسن یبایعونک چې د تو سره بیعت کوي انما یبایعون الله د دې بیعت د چا سره د په حقیقت چې د الله سره ده ید الله لوست الله رب العالمین الله تعالی هو د لوس نه پوښتنه لوس نمبر الله رب العالمین د پر هو جسم نشه ثابت ځکه چې جسم د ثابت ک به جسم څه شي دو جسم د زو اشتبل زوی نشته او د الله متعلق د میزه تو ساکیده است چې الله تعالی په هر ځای شي موجود او په هر ځای شي حاضر او ناظر ده نو د الله د شان سره چې سرنګ لایق د معنا ویدا کوي چې د الله د شان سره لوس سرنګ لایق ده نو ید الله لوست الله فوق ایدیهم پوسه د پلوسه دی بنده فمن نکث فانما ينكث على نفسه نو چا چې متکړه وعده نو دا وعده متول على نفسه د خپل ځون باندې نقصان وکړه وجسوش لا چې وعده متکړه بنو خزاع کله بیلا باندې حمله وکړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغه په نتیجه چې دی ماهده متکړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حمله وکړه په حمله شه د دې طرف نه مزاحمت نه مکه دغه صفات هټله مکه د فتح سبب الله تعالی جوړ کړه سمره غټه کامیابی وا ومن اوفا بما عاهد عليه الله نو چا چې پیرا کړل هغه وعده چې د الله سره کړی دو عليه الله دوی چې دیوان نقطه تو بهر کې دا هو تاسو پیژی نه او تو یک عليه الله اصل شی عليه بند زمین پیش چرندر ولا زیر همیشه د عليه روغلا ده خودش عليه روغلا ده اصل شی کلمه دادو چې علا هوا د کلمه اصل شی علا هوا نه جوړه شوې دو نو چې د علا هوا نه جوړه شوې دو نو دا لام سره چې د کیم کړه زبر د چې الف ورته وی شي د په یې باندې بدل شلا او واو چې کیم د هغه حذف شو او هو په خپل باندې پوتې شلا هغه زیغه د تخفیف ته پر د سوکیت ته پر هغه پیش په زیر باندې دوه شنه شو بدل نقطه څه شایدو په شویل نشله بدله
دا په خپل اصل باندې پوتې شو او دا د معاهده خبره ده او معاهده شي اصل دغه د چې په خپل اصل د پوتې شي معاهده د موت نشي او معاهده صحابه کرام نه د موت کړی مسلمان د طرف نه د موت شوې د مسلمان شان او کردار وی دی چې دی معاهده نه موت د چا د طرف نشلا د کافر د طرف نه نو نقطه دغه ده بشه چې دا په خپل اصل باندې پوتې کړي په قران شي همیشه د پر سیر رغلی علیه رغلی دی علیه چیرې نه دی رغلی دا په خپل اصل پوتې شوې ده فسيؤتيه نظر د چمیز ویر کی دی ته اجرا عظیما لوی اجر امين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما وصلى الله